د بعض دوستانو د خواهش مطابق بعض دوستان وی چې مونږ ته د حج آسان غوندې طریقه وښایه چې ډېر مسائل پکې نه، خو مونږه د کور نه روان شو، کور ته واپس راځو چې د سفر دا طریقه راته معلومه شي. نو په دې وجه د حج متعلق خو ما بیانات ډیر دي، خو نن په دې بیان کې د حج د تلو تر د واپسې پورې چې یو طریقه په کومه طریقه به سړی څه کوي، نور د حج غزیات مسائل او انسان تال ته ډېر مسائل پیښیږي، هغه پکې نه بیانوم. حج د الله د طرف نه په مالدار سړي کې د بیت الله د تلو طاقت لري او فریضه ده، او د فرض نه علاوه تعلق د داسې بهترینو علاقو سره د مکه مکرمه او مدینه منوره چې هغه د برکت ځای نه دي او د ثواب د ګټې ځای نه دي. نو یوازې داسې نه ده چې د سړي غاړه به خلاصه شي او فرض به ادا شي، فرض به م ادا شي، غاړه به م خلاصه شي، او د ثوابونه دومره ثوابونه به دې وګټي چې په صحیح طریقه دې د حرمینو عبادت وکړي، دومره ثوابونه به وتړي چې د هغې اوچتول او ګرځول بیا ګران دي. زمارونو چې سړي داخله کړي و حج لځي، د ټولو نه لومبۍ خبره خدا ده که په داسې حقونه یې اد اخلاص کی، که د بنده حق پې پوري او دا بنده معلومي نو ولدې لاړ شي او هغه خپل حق دې ورکي، او که په وس کې نه د هغه نه دې معافي وغواړي چې یاره ما معاف کو، که هغه نه معاف کو نیټرې ته والي. په حج ګورې پردې حق نه معاف کېږي، نه په عمره او نه په حج، دا ذهن کې واچوي. بعضې خلک که حج له عمرې له په دې خیال دي چې زه به حج او عمره وکړم او چې دلته کم پردي حقونه قرضونه غلطې غلطې مې په غاړه پورې دي دا هر څه به معاف شي او صاف ستره به راځم، نو داسې نه ده. حدیث پاک کې راځي چې چا حج وکړه او په حج کې د غلطو نه جګړې نه فسق و فجور نه ځان وساته نو دې به داسې واپس شي لکه د مور نه پاک. خو علماو ټولو په اتفاق لیکلي چې دا هغه مسلمان دی چې د پردو حقونو کبیرو نه ګورې ځان ساتي، پردو حقونو نه ځان ساتي، ځکه د مسلمان شان دا دی چې دی به د حقونو نه ځان ساتي، پردې حق به په ځان نه بار کوي. نو چې مسلمانی دا واړه ګناهونه د سړي نه خامخا کېږي، یا بعضې غټ ګناهونه چې د حقونو سره تعلق نه غم د انسان نه کېږي، نو دا د هغې ګناهونو نه پاکوالی مراد دی. حضور پاک له یو صحابي راغی، وی دا الله رسوله که مخ په مخ او جنگیږم او شهید شم نو ما به الله جنت ته ولیږي. وی بالکل جنت دل لازم. چې سړي شاک له راویې غوښته وی ملګري دلته راشه، تاسو وی که ته د خدای په لار کې مخ په مخ او جنگیږي او شهید شي او بالفرض بیا د الله جمدی کی، او بیا مخ په مخ او جنگیږي او بیا شهید شي او بالفرض بیا د الله جمدی کی، او بیا مخ په مخ او جنگیږي او شهید شي، ترسو چې د دې ګوتې د بند عمره پردې حق در باندې پوری نو جنت ته نشي تللی. وی اوس جبریل ستانه پس راغی او دا خبرې ماته وکړې. نو د مسلمان شان دا دی چې د پردو حقونو د الله د حق نه به ځان ساتي، او باقی که کمې وړې ګناهونه د ده نه وشي، یا بعضې غټ ګنای ښځې ته یې کتلي، زنانه ته، یا بے ویختو الگ تے پا غلط نظر کتلی، یا منزے دا وقت نا پس کری قضائے کری، دام گناہ دا. نو دا گناہونا بوتا چی دے توبہ و سراو باسی دے حج سرا، نو دا گناہونو نا بدے دا سے پاک راشی دا کدمور نا پیدا. او دا نشتا چی گنے دنے دے منس کردے دے، نی روجی عمر کی نیولی دی، او نی زکاتونا ور کردی دی، او پردے اغلاق غلطے کردی دی، او پاک پیسو لار چی حج لو دا مور نا پاک را لما. دا خو بس قصاص آنه دا بیا دی منزونو تا و رجوع تا و دی زکاتونو تا ساجت تی، خو بس مردار کوا و حج لزا. دا رونو دا سی پکی ندا، دا ذہن کے واچوے. نو پردی حقون بخلاص کے نمبر 1. دویم که پرشتدارانو کے چا سر دروان بدئی نو خبردار چی پاغیو گردرو غیراوالا،
او که څوک د سره روغه نه کوي ته به خپله غاړه خلاصه کړي بیا هغه پوه شه او ګناه پوه شه. بیا د حج د تلو نه مخکې دله پکار دي چې دی خپله صفی وکړي، زیاتي ویښته دې پرې کړي او نوکان دې پرې کړي، دا اسم پرې کول پکار دي. په هفته کې یو ځل دا زیاتي څیزونه کټ کول پکار دي، او که هفته کې ورته سړی برابر نشي خیر دې زیات ورځو کې، خو څلوېښتو نه پس که دی دا رستو کوي نو بیا ګناهګارېږي، بیا پوره گناہ کیگی. دا اسم صفائی پکار دا خدا خود دا خدای کور لزے نیت بدو کہ جدا اللہ کور لزم الوی عبادت لزم نو زان پورا صفا کوم نو زیادتی وی اختاو نو کنا قصے پسے دا بوالے دا کزاری نوی و کزنانوی صفائی بو کی. دا غین پس که سرکاری داخلہ دی کڑی وی نو پاجی کیم کے بتا تخپل پاسپورٹ و ٹکٹ ملاویگی او اغیس پیسے واپس ورکی، پاگا پیسو د انسان خپل گزاره کیگی، دومره پیسې ورکړي چې د انسان خپل گزاره پې کیگی. او که ځان سره زیاتی پیسې یو سی نوم ټیکتا، او که پرایویټ دا آپریټران ټور آپریټرز اغي سره داخلي کړي وي نو هغه کې پیسې واپس نه وي، نو ځان سره د کم از کم یو زر ریال برابر کی. په دې زر ریال ور ادنا گزاره کیگی. ځکه بعضې د حج دا چې کم مشران دي نو دی قربانی ورلال تکی بازے نہ کئی، بازے روڑے ورکی بازے نہ ورکی، نو خپل معلومات تیو کی او کم از کم زر یا یونیم زر 2000 ریالا دا رضان لدل تمات کی او ځان سره دی یو سی کم از کم سلور جوڑے جامع پدریوم گزارہ کی گی سلور کافی دی. پدے سلورو کی 92 جوڑے دی والی ځان سره او 2 استعمال شوه، او که سلور والا نوی بینوم کافی دا. دا نوی یو جوڑا با دی دا اختر پر روز واچی چی دی کل دا اختر پر روز بانده فارغ شی و احرام اس پڑی، او دا یو جوڑا خط پاکار دادا کہ دا گوری مستحب خبری دا تکوم دا دا مدینه منوری دا پارو ساتی. زا اکثر مرگر ہوتا ویم چی مدینه شریفی تا زی نستاسو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر یو ملاقات کیگی. نو سالی چی یو میلمه سر نبی ملاقات کئی کوشش کئی چی خل جامع میں واچولے، بیا بار بار خیر دے کہ میلمه سر ملاقات پا زڑو کم کیگی. قلومبی ملاقات تے نو پدیر نچی دا نبی علیہ السلام مبارک سر میں ملاقات تے نو یو نوی جوڑا دا دا اغیر وزیر پارا ساتل پکر دی. نو دا 2 جوڑے نوے او باقی کا زڑے جامع بھی پروانشتا. زان سر یو 2-3 بکسوے والی دام پکاریگی، زان سر دا گندل استن او تار والی دام پکاریگی، او زان سر خوشبوئی والی خوشبوئی ملتا پکاریگی، او یو نری صادر که ضرورت تی محسوسا هم کنی دے احرام صادرم دا سڑی پکاریگی. خو نری صادری سڑی پا گوا چاہی چیو دسو کی مخلاص پہ اچ کی یا دا سے بعض وقت دا مانزم و قراشی زانتے مخ کے واچائی یو نری صادر زان سر کی، گومن زان سر کی، او دا حجامت سامان بلیٹ پترے دا پریدی دے کے سپروا نشتا دا زان سر کی، قینچی زان سر کی، اینا زان سر کی، دا سامان ضروری دی دا بزان سر والی. یو جوڑ احرام باندکار کی گی دے احرام 2 صادر سپینے 2 سپینے صادرے کہ سپینے نی پخڑوم کار کے گی، یو صادر بلنکی او بل بدا کمیس پا دیتا آوائی دا یو جوڑا باندیم کار کے گی. عموماً خلق زان سر 2 جوڑے اخلی، 2 کی دا فیدئی چی یرا که یو تخیرن شیا پلیت شنو بل بے استعمال کی. نو دا 2 جوڑے احرام صادرون لکا سلور صادرے او یو ہمیانے دا دا سرمن یو پٹیوی بندے رزان نتاو کی، اگی کی دا فیدی کی یو پہ احرام کلکی او بل پا اگی کی جیبو نئی نو دے بعض ضروری سامان زان سرکی، یو غٹ بیک رد جامع صادر او احرامون پاکی پراتی، او یو دستی رکوٹ غند بیک دا دستی بیک عموماً حکومت ورکی او یا چا سره چې د پرایویټ داخله کړي د عموما غیم ورکي. اگر کوټي بیگ کې دا فائدې چې د چشمیش وي او د ضروری بعض کاغذات بیگ کې دی نشي استعمالولې دا په دې رکوټي بیگ کې ځان سره واخلي. بس دا سامان کافی دی. صابون الته ملاوی کې دلته پاجي کیم کې نه پریږدي. تیل که چاته ضرورت الته د شړشمو تیل ملاویږي، الته وته زیت خردل وای، زیت خردل کنه پیجنه وی زیت خردل راکا دا شلشم و تیل پلس ریالم ورکی پاتم ورکی پا 12 ریال بوتل ورکی
خودی دے نا تیل نا پریدی او کسوک بیمار وی نو آغا دی ځان سره خپل دارو واخلی کوشش دی کئی دا کیپسول پا شکل کی دارو نا پریدی چی دا ٹیبلٹس پا شکل کی دارو وی او آغا دا ڈاکٹر چیٹے وسرائی نو آجی کیم تا چی دیو رسی ناغی بے ولا بن کی او پا بیک کی بے ورلکیک دی دا سامان بزان سروالی چاکوم زان سروڑیشی که علتا پی دی سپرے کئی را پرے کئی او که علتا سوک اجتماعی خوراک کئی نو زان سر دا سڑی سر باندی یو پلیٹ والی یو دو پیالے زان سروالی یو درستخان زان سروالی او که اجتماعی خوراک نکی پوٹھل کے کئی ردی سیزون ضرورت نشتا اگر چی پلیٹ پیالے درستخان علتا ملاویگی غدل تبر ترزان پریوزی التبر تگران پریوزی اجتماعی چیس کے نو زان سر یو چانکم والا او زان سر یو جرمنے پتیلم والا او چی التا استعمال کی وی پرید زان سر پندو نمراونا نو دیتا با اغا ٹیم دا جی کیم دا تلو خودلی شویم دا سرکار دا طرفنا او که پرائیویٹ چا سر داخل کری دا غر طرفنا دیبا دا کورنا چکل روانیگی یو دو رکات نفل باوکی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا سفر بتا دو رکات نفل بیوکل دو رکات نفل باوکی او خشت جامعی بواچے زان سر با عام چپل استعمال دام واخلی او جوڑا او یو جوڑا دا سے چپل چی آغا دا بر اڈو کے او دا گیٹے پک اخکاری یو جوڑا بدا سے چپل امزان سر واخلی دا را دا سامان دے ٹوپے چشمے تولیہ زان سر یو تولیم واخلی دا ضروری سامان شو دی بروان شی آجی کیم تبزی کسوک مرگری دا سر لگ غند جلب کئی نو دا مستحب دا رواج بتے نہ جوڑے وہ مستحب دا